غیرتمند 4 تاریخ نه بعد د وابډې په ایکټ کې د بل نه داخلولو په جرم کې د کونډې په جرم کې په څه کې کوم تانیدار اف آی آر وکړو هغه تانې ته وضو دننه درنه وکړو که د ټوپۍ تاڼې وکړو موږ به د ایکشن کمیټۍ ملګري راځو دا ټول بازار به راسره کېږي نه چاته کنځل کوو نه ګمله ماتوو نه شیشه ماتوو د ټوپۍ په تاڼه کې به پراته یو ایس ایچ او صاحب ډوډۍ به هم راکړې چای به هم راکړې دویم زموږ دا دی دویمه خبره واورئ په درې څلور ورځې کې دننه موږ اعلان کوو چې ایکسین او ایسي ناست دی په صوابۍ کې د وابډې والا دلته یو انډیو ناست دی په ټوپۍ کې یو په مرغوس کې ناست دی یو په زیده کې ناست دی یو په یار حسین کې ناست دی یو په نوي کلي کې ناست دی موږ دا خبره فیصله کړې ده چې موږ لوډ شیډینګ یو سیکنډ په صوابۍ کې د سبا نه منو او که کوم سرکل کې لوډ شیډینګ 15 منټه وشو نو موږ به ځو نه جنګ کوو واورئ کنه موږ نه جنګ کوو نه شیشه ماتوو نه ریکارډ سوځوو نه دفتر سوځوو موږ به ځو او ډیو صاحب ته ایکسین صاحب ته وایو چې ایکسین صاحب ته چې دلته ایکسین یو په دې کرسۍ ناست دی نو ځکه ناست چې ته به دلته رڼا راولې چې ته لوډ شیډینګ راولې نو ځکه ورته دلته به نه راځې دا خو مې ته وایي چې دا فوري دي که سبا نه کوم تانیدار اف آی آر وکړو وابډې چا خلاف او د چا کوڅې له لار په لوډ سپیکر ورپسې اعلان کوئ او راوځئ ماشومان او زنانه په ګټو یولئ د خپل کلي اوس اخري خبره ورته کوم اخري موږ دا خبره کړې ده اخري دا د ټولو سیاسي جماعتونو د ایکشن کمیټۍ په مشوره په سلام دا خبره کړې ده چې اختر را روان دی قربانۍ دي دا یو تحریک دی تلوار به نه کوو دا به په آرام سره ځو دغه د ایکسینان به راکاږو تانیداران به راکاږو ورو په کلار ځو به په 13 تاریخ د جهانګیري نه راوالې تر صوابۍ تر چوکه د صوابۍ د چوک نه راوالې تر اوتلې د کونډې د مړ نه راوالې تر ټوپۍ د صوابۍ د چوک نه والې تر ادینه اسمیلا د ادینه نه والې یار حسین او لاهور او سوډیر چې چېرته پوخ سړک دی په صوابۍ کې او په هغې کوم کلی دی هغه کلی به راوځي یو لاک ډاون به وي صوابۍ مکمله او ورسره به بابو سلطان صاحب تفاس کوو چې ټول شټر ډاون هړتال به مې په هغه ورځ او پیا جام به مې په 30 جون ورسره یو ښکلې خبره واورئ په خپل موږ به په دې کلو ګرځو بیا به ګرځو او تاسو ته وایم چې کوم کلی په 30 جون راوځئ بیرونه به هم د ټول کلي راجمع کړي د ټول کلي بیرونه به راجمع کړي د خارې تیل به کړه او تیلې به ورته دا تحریک به وځو دا مرحلې دي د تحریک مرحلې دي سپین ږیرو ډېره مننه ځوانانو تاسو ته هم ستړي کېږئ به نه موږ به درپسې درځو راپاسئ به زه په اخر کې تاسو ته یو شعر وایم دې ځوانانو ته وایم ځوانانو ته د صوابۍ ځوانانو ته د ملک احمد بابا بچو ته د ګجو خان بابا بچو ته د کالو خان بابا بچو ته دا واورئ یو شعر درته وایم بیا درته ډېره ضروري خبره چې وکړه کوم تاسو ستاینه کومه یو شعر درته وایم چې د دنګو غرونو هسکو سکو خوا کې په ټیټ سرونو رفتار نشي کېدی د دنګو غرونو هسکو سکو خوا کې په ټیټ سرونو رفتار نشي کېدی او د ازادۍ او انقلاب په لار کې نور د قسمت انتظار نشي کېدی اوس به راپاڅو تاسو وګورئ د تاسو یو خبره کومه او دې ظالم ریاست ته او دې ایکسین ته هم دا خبره کوم په ګدون کې یو کلی دی په ګدون کې سوکیلی د تېرو 7 کالو نه د هغې ته میټریډر نه دی تللی ټول ګدون ته نه دی تللی زه تاسو ته یو خبره کوم
زه تاسو ته یو خبره کوم چې دا خبره موږ هغې سره راوچتو چې کوم کلي ته میټر ریډر نه ځي نو د غل بچو دا بیلونه تاسو بیا د کوم فصل باندې راغلي 19 لکه بلې په یو سړي پسې راوشي هغه کور د 2 لکو روپیو انشاءالله تعالی وخت په وخت به میلاویږو راځو به موږ ورته خپل ځان وقف کړی دی انشاءالله تعالی د صوابۍ ضلعې دومره ښکلی اتفاق او اتحاد په تاریخ کې وړومبلي ځل راغلی دی اوس د نن نه پس زموږ هر چا پاټۍ دی زما هم یو پاټي ده خو د نن نه پس پاټۍ د هر چا خپلې خو صوابۍ د ټولو شریکه ده صوابۍ د ټولو شریکه ده خواږه صوابیوال خواږه صوابیوال خواږه صوابیوال اوس زه په آخر کې تاسو ته یو خبره کومه چې څنګه ته محمود الحسن صاحب د جماعت اسلامي زموږ مشر چې دی راغلی و هغه درته یو خبره وکړه زه هم تاسو ته ستاسو د ورور په حیثیت د ایکشن کمیټۍ د ترجمان په حیثیت ستاسو د یو خادم په حیثیت زه تاسو ته وایم چې لاس اوچت کړئ چې په دې مسله کې که هر څه راځي نو دل ولاړ به یو شاکر او د اوبو بجلي به خپلو د اوبو بجلي به خپلو د پټرول بجلي به هغه څوک ورکوي چې چا له خدای د اوبو بجلي نه ده ورکړې هغه یې به ورکوي زه په اخره کې یو 2 نارې وم ماله به جواب راکوي زه به وایم چې زمونږ بجلي تاسو به وایئ د اوبو بجلي زه به وایم چې نه منو تاسو به وایئ د تیلو بجلي خو داسې اواز به راکوئ اخري زمونږ بجلي زمونږ بجلي زمونږ بجلي نه منو رمضان زندہ باد زندہ باد زندہ باد